او د انسان نفس ناطقه ادراک چې دا علم دی. څوک چې ادراک د محسوساتو کوي فقط دا خاص دی په چا پورې؟ په حیواناتو پورې. دې ته شعور وایي. شعور د انسان دپاره هم شته، خو د ده خصوصیت په ادراک د معقولاتو کې دی چې د تش ادراک د معقولاتو په عقل سره کوي. دا عقل د ده سره دی. نو د دوه قسمه ادراک کوي. یو ادراک بالحواس هغه شعور دی، او بل ادراک بالعقل هغې ته علم وایي. او حیواناتو پورې یو قسم خاص دی. ادراک بالحواس شعور شته، عقل یې نشته. ځکه عقل ادراک بالمعقولاتو ته وایي، دوی نشي کولی. نظر غواړي، دوی نظر نشي کولی. نظر څه ته وایي؟ ترتیب د امورو معلومات. دوی نشي کولی. پر تحصیل نه مجهول ایک وقت کې ده. اوس بل پس رجوع وایي. دا بل به ووایو که نه؟ ایک ګوره اوس بدان کې در عرف علمای ای فن وی پوه شه چې په عرف د علماو د دې فن کې فن څوک دی چې فن د منطق دی. تصورات مرتبه را هغه تصورات مرتبه ولره کې موصل شود چې ورسیږي به تصور دیگر تصور د بل چاته چې مجهول دی. کوم تصوراتو کې چې ته ترتیب وکړي په دې تصوراتو سره معلومه سره تصور د مجهول حاصل کی، دې ته څه نوم ویلی شي؟ معرف په قول شارع خوانند. هغې ته څه وایي؟ معرف. خو ما اوس تاسو ته ووایي دې ته معرف په قول شارع وایي چې په کوم تصوراتو کې ترتیب وکړي او په دې سره حاصل کې تصور د بل شي، نو دې تصورات مرتبه او ته معرف وایي. یو نوم. او دویم نوم ورته قول شارح وایي، او دریم نوم ورته موصل تصوري وایي. دا پکې زیات شو. معرف ورته ولې وایي؟ معرف ماخوذ دی د معرفت نه، پیژنګلۍ ته وایي. په ده سره څه معرفت ته مجهول کېږي چې انسان دی. قول شارح ورته ولې وایي؟ قول او شارع. قول ته ځکه وایي چې قول په لغت کې مرکب ته وایي. دی غالبا مرکب وي که نه، حیوان د جنس او د فصل. او شارع ورته ولې وایي؟ ځکه شارع د شرح نه دی. شرح وضاحت ته وایي. دی وضاحت ته ماهیت د مجهول کوي. او موصل تصوري نوم ورته ولې وایي؟ ځکه په ده سره ایصال کېږي تصور د مجهول ته چې هغه معرف دی. وان تصدیقات مرتبه، هغه تصدیقات مرتبه کې موصل شود چې په دې سره ایصال وشي په تصدیق دیگر تصدیق د بل شي ته. یعنې په دې تصدیقاتو کې چې ته څه وکړې؟ ترتیب وکړې. تصدیق خو په قضایاو کې راځي. یعنې دوه قضیې دي هلته معلومې تصدیقي دي او په هغې کې ترتیب وکړې. درېیمه قضیه یې مجهول التصدیق پې معلومه کړي. نو دغې ته به څه نوم وایي؟ حجت و دلیل خوانند. بیا ورته څه نوم وایي؟ حجت و دلیل. لکه العالم حادثون، دا قضیه ده، مدعا ده، په دې ستا تصدیق نشته. دا به چا نه حاصله یې؟ په دوو قضیو معلوم التصدیق کې به ترتیب کوي. لأنه متغیر، دا یو قضیه ده، په دې ستا تصدیق شته. وکل متغیر حادث، دا بله قضیه ده کبرا ده، په دې ستا تصدیق شته. په دې دوو قضیو کې تا ترتیب وکړه. ترتیب وضع کل شیء فی مرتبته ته وایي. یو قضیه صغرا ده، دې مخکې کړه چې لأنه متغیر. بل قضیه کبرا ده، هغه دې وروسته کړه. وکل متغیر حادث. دا دوه خو تا ته په تصدیق کې معلومې دي. په دې سره دې هغه تصدیق د مدعا مجهولې معلوم کړه چې العالم حادثون دی. نو دا کومو دوو قضیو کې چې تا ترتیب کړ دی هغه مجهوله قضیه دې پې معلومه کړې ده، هغې من تصدیق راغلی. نو دې معلوماتو تصدیقیو کې چې ترتیب شی دی دې ته حجت نوم وایي. حجت یو. بل نوم ورته دلیل وایي. درېیم نوم ورته قیاس وایي. حجت ورته ولې وایي؟ ځکه حجت په لغت کې غلبې ته وایي. د باب الحج یحج حجتن. څوک چې په خپلې مدعا دلیل پیش کړي نو دی غالب شي په خصم. حجت ورته ځکه وایي. موصل تصدیقي ورته ولې وایي؟ ځکه په دې سره ایصال کېږي تصدیق بالمجهول ته چې مدعا ده. او قیاس نوم ورته هم وایي. ولې؟ قیاس ماخوذ دی د مقیاس نه. مقیاس عالي د معرفت ته وایي.
لکه په تله سړی ټول معلوم وي په اوږې باندې اوږې هم مقیاس دی په هغې باندې دواړه غنم تلي که نه پخوا په اوږو تللی کېده پوهېږې نو قیاس ورته ځکه وایي چې ماخوذ دی له مقیاس نه قیاس آلې د معلومولو ته وایي دا آله د معلوماتو د مجهول تصدیقي ده د مدعا پې معلومېږي او کومه قضیه چې په هغې ستا تصدیق حاصل شو نو هغې ته څه نوم وایي یو نوم ورته مدعا وایي دویم نوم ورته قضیه مطلوبه وایي ځکه مطلوبه په قیاس کې دا ده او دریم نوم ورته څه وایي نتیجه خیر علی نتیجه ورته ولې وایي ځکه نتیجه ماخوذ ده د انتاج نه انتاج اخراج الولد من بطن الام ته وایي من بطن الام او دلته کې دې ته ولې نتیجه وایي که دا ووته د مین د مقدمتینو نه په اسقاط د حد اوسط سره لکه دې قیاس کې هغه مقدمتینو کې هغه حد اوسط نه به ارتاوی که نه هغه چې د ارتاو کړو نتیجه به راوځي لکه ته ووایي مثال یې ته ښیم اوس كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم كل إنسان حيوان دا صغراشو وكل حيوان جسم دا كبراشو دیکھیں حد اوسط سوکتے حیوان حیوان دا تلر کا دا بس نتیجہ ورکی كل إنسان جسم كل إنسان جسم بابا روان دی عمریلا سوک روان دی تو عمریلا دی کالا سواقی دی خدای کامیاب پیسې مې سي سر څه شوي چا دله وکړئ الله شکر دی دعا ورته وکړئ خیر ورسي خیر دی الله راولي سره د صحت نه دی دې قبوله کړي هلته کې نبي علیه السلام را چې لاړې نو زما سلام ورته وکړه اورې او بابا راته سلام کوو ډېر نه شي که الله دې په خیر ورسو په خیر دې خدای راوله په علم کې دې الله اضافه وکړي د مبارک دین په وجه باندې لوی عالم دې جوړ کړي زموږ دپاره هم دعاګانې وکړه بیا دې خدای په خیر په صحت سره بوځ او په خیر په صحت سره واپس راوړه ربنا تقبل مونږ ته پکې دوا کوه پسې زموږ هم سلامونه پیش کړه موږ ته تاسو مخالفه جنت البقیع کې زموږ سلامونه پیش کړه سلامونه پیش کړه دعا وکړه رمضان کوم روانه وآن تصدیقات مرتبه کې موصل شود چې ورسېده به تصدیق دیگر تصدیق بلته حجت و دلیل خوانند پس مقصود درین فن مقصود په دې فن کې دانستن معارف و حجت است مقصود په دې فن کې پیژندل د معارف او د حجت دي دا ولې ځکه دا موضوع د علم منطق دا مقصود په علومو کې احوال د چای د موضوعي و شکی نیست او شک نشتا کہ معارف و حجت چې معارف و حجت فی التحقیق فی الحقیقت په حقیقت کی معنی استا دا معارف و حجت په حقیقت کی معنی دی نه الفاظ مثلا معارف انسان تعریف کون کې د انسان پیژندون کې د انسان معنی حیوان و ناطق است نه لفظ نه لفظ داغی وحجت حدوث عالم او دلیل حدوث عالم معنی قضایای مذکوره است معنی د قضایای مذکوره ده نه الفاظ دا چا سوال کړی چې مقصود د منطقیانو په علم منطق کې معرفت د معرف او د حجت دی معرفت ته چا معرف او د حجت معرف موصلی تصوری دی حجت موصلی تصدیقی دی او ایصال چې تصور د مجهول ته کیږي په معنا د معرف کیږي نه په الفاظ چې تصور د انسان ته حاصلای په حیوان په ناطق سره نه په معنا د حیوان د ناطق حاصلای معنا د حیوان څه ده وکړه جوهر جسم نام حساس متحرک د ناطق څه معنا ده مدرک المعقولات دا ایصال چې تصور د مجهول ته کیږي په معرف کې دا په معنا د معرف کیږي په لفظ نه کیږي دا تصور د انسان چې موږ حاصلو د چا نه حاصلو د معنا د حیوان د ناطق نه د لفظ نه دارنګه دا تصدیق چې په مجهول راځي په مدعای مجهوله نو دا د چا نه راځي
د معنا د قضایاو نه راځي لأنه متغیر وکل متغیر حدیث د دې دوه قضیو د معنا نه ایصال کیږي تصور د مجهول ته تصدیق د مجهول ته نو معرف مقصود سره ایصال تصور د مجهول ته د حجت مقصود سره ایصال تصدیق بالمجهول ته او د ایصال چې کیږي تصدیق بالمجهول ته په مجهول تصوری کې نو دا په معنا د معرف کیږي معنا د معرف د حیوان او د ناطق هغه معنا هغې سره ایصال کیږي تصور د انسان او دارنګې په دې مجهول تصدیقي کې چې ایصال کیږي تصدیق بالمجهول ته نو دا ایصال په معنا د حجت کیږي یعنی په معنا د دغه قضایاو کیږي په الفاظو نه نو دا منطقي چې بحث د الفاظو راوړي نو چا اعتراض کړی چې دا بحث د الفاظو اشتغال بما لا یعنی دی دا ځان مشغوله کولی په داسې شي باندې چې غیر مقصود دي اشتغال بما لا یعنی او تأخیر د ما یعنی دا لایق نه دی د شان د عقلاو سره فضلا عن الفضلاء او ماتن خو فضیل دی په سوال پوه شوئ سوال څنګه دی منطقیان چې بحث د لفظ راوړي بحث د لفظ تقسیم د لفظ چې کوي مفرد مرکب ته بیا بحث د دلالت راوړي تعریف د دلالت کې او تقسیم د دلالت کې اقسام سته ته بیا د دلالت لفظي وضعي تقسیم کوي درې اقسام ته مطابقي او تضمني التزامي دا خو بحث الفاظو دی کنه دا خو مقصود د منطقي نه دی ولې مقصود د منطقي په موصل تصوري کې ایصال له تصور د مجهول ته او دا ایصال تصور د مجهول ته حاصلېږي په معنا د معرف سره نه په لفظ سره دارنګه مقصود په موصل تصدیقي کې ایصال له تصدیق بالمجهول ته او تصدیق بالمجهول ته چې تصدیق په مجهول راځي دا څه نه راځي د معنا د حجت نه راځي د الفاظو نه راځي نو دی چې بحث د الفاظو کوي او د لفظ تقسیم کوي مفرد مرکب ته او بیا د دلالت تعریف کوي او دلالت تقسیم کوي اقسام سته او د دلالت لفظي وضعي تقسیم کوي مطابقي او تضمني التزامي ته دا اشتغال بما لا یعنی ځان مشغوله کولی په داسې شي باندې لا یعنی چا مقصود نه دی او تاخیر د ما یعنی چې کوم شی مقصود دی هغه وروسته کوي او غیر مقصود مخکې کوي او تقدیم د غیر مقصود او تاخیر د مقصود دا خو لایق نه دی شان د عقلاو سره فضلا عن الفضلاء ماتن خو فضیل دی عاقل دا کار نه کوي چې غیر مقصود بیانوي او مقصود وروسته کوي نو لا فضیل به څنګه وکړي مصنف خو فضیل دی نو اعتراض دی ښه یعنی منطقیان چې بحث د الفاظو راوړي تقسیم د لفظ کوي مفرد مرکب ته او بحث د دلالت راوړي تعریف د دلالت کوي تقسیم د دلالت کوي اقسام سته ته بیا تقسیم د دلالت لفظي وضعي کوي درې اقسامو ته دا اشتغال بما لا یعنی ځان مشغوله کولی په غیر مقصود او تاخیر د ما یعنی کوم شی چې مقصود دی خو معنا نه کنه اگر وروسته کوي دا خو لایق نه دی شان د عقلاو سره فضلا عن الفضلاء په سوال پوه شو دا سوال دی اعتراض دی جواب ماتن ورکو وی ګوره زمانه چې ایصال تصور د مجهول ته کېږي په معنا د حیوان د ناطق په معنا د معرف دا هم منم چې ایصال تصدیق بالمجهول ته کېږي په معنا د حجت په لفظ نه ولیکن دا لفظ چې دی وسیله د دلالت علی المعنا ده څه ده وسیله د دلالت علی المعنا ده الفاظ چې دي دا وسیله د دلالت علی المعنا ده څنګه د دې مقصود خو معرف دی معرف چې دی خو معنا ده تعریف په معنا کېږي په لفظ نه کېږي دارنګې مقصود څه شی دی موصل تصدیقی دی موصل تصدیقی چې دی خو معنا ده الفاظ نه دي دا زمانه لیکن دا دی موصل تصوری دا معنا د موصل تصدیقی دا معنا د معرف معنا او د حجت معنا خو هر چاته نه معلومه دا هر چاته معلومه دا خو ماهرانو د فن ته معلومه د مصنفینو ته معلومه د لوی لوی خلقو ته معلومه د عامو خلقو ته چې معنا د معرف بیانای یا معنا د حجت بیانای نو دا خو هر چاته نه ده معلومه دا خو ماهرینو د فن ته معلومه ده
نو دې نورو ته چې بیانېږي دا به په تعلیم او په تعلم سره بیانېږي. څه به استادانی څه شاګردان، نو استادانو ته به معنا د معرف د حجت معلومه وي، شاګردانو ته به نه معلومه، دوی به شاګردانو ته دا ښیي. او تعلیم او تعلم د معنیو دا موقوف دی په الفاظو باندې او په الفاظو کې په الفاظ د الله باندې. پوه شوې؟ ته معرف پېژنې؟ نه، زه یې پېژنم. ته حجت پېژنې؟ نه. دا معرف او حجت چې دا خو معنی دي زما په زړه کې پرتې دي. تا چې پې زه پوه کوم ته ناپوه یې، نو زه به معلم شم ته به متعلم شي. زما له طرف نه به تعلیمي او ستا له طرف نه به تعلمي، او زما له طرف نه به تفهیمي تا به پوه کوم، ستا له طرف نه به تفهمي. او تعلیم او تعلم د معنی او تفهیم او تفاهم د معنی دا کی په ذریعه د الفاظ سره ته به الفاظ ویم چې هغه الفاظ دلالت کوي په معنا باندې. تعلیم او تعلم د معنی او تفهیم او تفاهم د معنی او افاده او استفاده د معنی دا موقوف په الفاظ باندې او په الفاظو کې په الفاظ د الله باندې. نو بحث د لفظ د دلالت دا موقوف علیه د مقصود شو، بحث د لفظ او د دلالت دا موقوف علیه د مقصود شو. او موقوف علیه د مقصود یا مقدم په مقصود باندې. ځکه بحث الفاظ او د دلالت مقدم راوړ په کتابونو د منطق کې. معرف او حجت چې تعریف چې کېږي په لفظ نه کېږي، په معنا کېږي. په موصل تصور کې مقصود ایصال له تصور د مجهول ته، ایصال تصور د مجهول ته په معنا د معرف کېږي که نه کېږي. دا انسان چې ته پېژنې په څه یې پېژنې؟ په حیوانه په ناطق، په لفظ د حیوانه د ناطق نه، په معنا. معنا د حیوان سره وایه جسم جوهر جسم نامن حساس د ناطق څه معنا مدرک المعقولات. دا ایصال چې تصور د مجهول ته کېږي په دې لفظ د حیوان د ناطق سره کېږي که په معنا سره؟ په معنا سره. شاباس. اصلي مقصود خو معنا ده. دارنګه ایصال چې تصدیق بالمجهول ته کېږي په العالم حادث مدعا باندې چې ستا تصدیق راځي دا د چا نه راځي؟ د معنا د حجت نه راځي. لأنه متغیر دا یو قضیه ده وکل متغیر حادث بله قضیه ده. دا ایصال چې تصدیق بالمجهول ته کېږي دا خو په الفاظو د قضیې نه کېږي، په معنا د قضیې کېږي. نو معنا مقصود ده. خو لیکن دونه خبره ده د الفاظو نه او د دلالت نه دوی ولې بحث کوي؟ دا په سبیل د توطیې او توقف سره کوي. څنګه؟ دغه معنا د معرف په زړه د چا کې پرته ده؟ په زړه د استاذ کې. او معنا د حجت د چا په زړه کې پرته ده؟ د استاذ. شاګرد ته خو نه ده معلومه. دی نه معرف پېژني نه حجت پېژني، نه ایصال تصوري پېژني نه ایصال تصدیقي پېژني. دا چې دی پېژني په څه به یې پېژني؟ د استاد نه به زده کوي. ایصال تصور د مجهول ته کېږي په معنا د معرف دا منم، او ایصال تصدیق بالمجهول ته کېږي په معنا د حجت دا منم. لیکن دا معنی په چا په زړه کې پراته دي؟ د استاد. ماهرین د فن غټ غټ منطقیان د هغو په زړه کې پراته دي، نورو خلکو سان نشته. دا نورې چې حاصلوي په څه به یې حاصلوي؟ په تعلیم تعلم سره. تعلیم به د چا له طرف نه؟ د معلم د استاد له طرف. او تعلم زده کولو ته وایي دا به د چا له طرف؟ د متعلم. او په تفهیم او په تفاهم سره. تفهیم وکولو ته وایي. تفهیم به د طرفه د استاد نه، تفاهم به د چا له طرف نه؟ هغه سلفه. یوه معنا چې د یو زړه نه بل زړه ته ځي په تعلیم سره ځي. او دا دې معنی او تعلیم او تعلم د معنی موقوف دی په چا؟ په الفاظو. او په الفاظو کې په الفاظ د الله او په الفاظ محمله او نه هغه الفاظ چې واضح د معنا لپاره وضع کړي او سامع عالم بالوضع په دغه الفاظو باندې معنا د یو زړه نه بل ته ځي. نو لنډه دا شو چې اصلي مقصود خو معنا د معرفت د حجت، لیکن تعلیم او تعلم د دغه معنو موقوف لري په الفاظو
او په دلالت باندې چې الفاظو کې بیا الفاظ داله للمعنی نو معلومه شوه چې بحث الفاظ او بحث زمانیو موقوف لري او تعلیم او تعلم د معنیو موقوف لري په الفاظو نو بحث الفاظ او بحث دلالت دا موقوف علیه د مقصود شو څه شو موقوف علیه او موقوف علیه د مقصود مقدمی په مقصود باندې ځکه مقصود په غیر داګه نه حاصلېږي نه نو موقوف علیه د مقصود مقصودی او مقصود بالعرضی او مقدمی په مقصود نو ځکه ماتن سے متن کې بحث لفظ راوړ تقسیم د لفظ یو کوم مفرد مرکب او بحث دلالت راوړ د الفاظ داله علی المعنى بحث راوړ نو بحث دلالت راوړ او دلالت تعریف یو کو د مفرد د مرکب تعریف او تقسیم یو کو تقسیم د لفظ یو کو مفرد مرکب ته په ضمن کې تعریف مو کو د مفرد د مرکب څنګه لفظ بخاری نه یا بجز د لفظ دلالت کوي په جز زمانہ یا بن کوي که جز د لفظ دلالت کو په جز زمانہ نو دا مرکب دی که جز د لفظ دلالت نه کو په جز زمانہ نو دا مفرد دی نو تقسیم د لفظ مفرد مرکب ته وکړه په ضمن د تقسیم کې تعریف د قسمین هم کو مرکب څه ته وایي چې جز د لفظ دلالت کوي په جز زمانہ لفظ لره به ماجزای معنا لره به ماجزای جز د لفظ بدالی په جز زمانہ دا جز زمانہ به جز زمانہ مقصودی او دلالت په فهم مقصودی مفرد څه ته وایي چې جز د لفظ دلالت نه کوي په جز زمانہ ولې یا لفظ لره جز نه یا معنا لره جز نه یا وی خو جز د لفظ دلالت نه کوي په جز زمانہ یا دا جز زمانہ مقصودی نه یا په دلالت نه مقصود دا خبرې مخکې تیری شوې شي بابا کندې کې ویلو نو بحث الفاظ او بحث دلالت دا موقوف علیه د مقصود شو او موقوف علیه د مقصود په حکم نه مقصود کې مقدمی په مقصود نو ځکه د بحث موصل تصوری او تصدیقی نه مخکې بحث لفظ راوړ تقسیم د لفظ مفرد مرکب ته او بحث دلالت راوړ تعریف د دلالت او تقسیم د دلالت خپل اقسام ته او بیا مقصود په تعلیم او په تعلم کې کوم دلالت دی دلالت لفظي وضعي دی ځکه په هغې تعلیم او تعلم علی وجه العموم او شمول حاصلېږي نو دلالت لفظي وضعي تعریف یو کو او دلالت لفظي وضعي تقسیم یو کو مطابقي او تضمني او التزامي ته تاسو په پوه شوئ جواب د سوال شو کته ګور دا ډېر ښکلی کتاب دی ګور ټول کتابونه په حال کېږي دا رسول الله سلام ده دا اوس چې ما دلته وایي دا په سلم کې هم وایي هلته به بیا وینا ته مجت نه چې کتاب ګورئ پوهېږئ به چې دا اعتراض دی او دا جواب دی کته ګورئ دلیل فن پس مقصود در این فن مقصود په دې فن کې دانستن معرف و حجت است پیژندل د معرف او د حجت دي لکه دا موضوع ده مقصود په علومو کې احوال د موضوع و شکی نیست او شک نشته چې معرف و حجت په تحقیق چې معرف و حجت په واقعه کې معنی است معنی دي نه الفاظ مثلا معرف انسان معنی حیوان و ناطق است معرف د انسان معنی د حیوان د ناطق د معنی د حیوان پیژنې څه ده جوهر جسم نام حساس متحرک د ناطق معنی څه ده مدرک المعقولات معرف د انسان په حقیقت کې معنی د حیوان د ناطق ته نه لفظ نه لفظ و حجت او حجت د حدوث د عالم چې العالم حادث مدعا نه حجت د حدوث د عالم دلیل د حدوث د عالم معنی قضایه مذکوره است معنی د چاره د دو قضیو مذکور د صغرا کبرا دي نه الفاظ نه الفاظ نو پس صاحب این فن را خاوند د دې فن لره بالذات احتیاج به الفاظ نیست بالذات احتیاج الفاظ ته نشته چې نشته نو بیا دا بحث الفاظ ولی راوړي وی لیکن چون تفهم و تفهیم وی هر کله چې تفهم او تفهم د چاره طرف نه د استاد نه تفهیم د چاره طرف نه شاګرد تفهیم او تفهم
تفهیم بل ته پویا ورکولو ته وایي تفاهم د بل نه زده کولو ته وایي تفهیم د طرفه د استاد نه دی تفاهم د طرفه د طالب نه دی تفهیم او تفاهم معنی تفهیم او تفاهم د معنی وایي تعلیم او تعلم د معنی وایي افاده او استفاده د معنی دا یو الفاظ دي په الفاظ تفهیم او تفاهم معنی به الفاظ عبارت است به الفاظ عبارت است از این جهت چې تعلیم تفهیم او تفاهم د معنی به الفاظ په الفاظ سره کیږي و عبارت است په عبارت سره کیږي نو د دې جهت نه واجب شو بروي په دې منطقيانو باندې کې نظر کو نه چې نظر وکي در حال الفاظ په حال د الفاظ وکي به اعتبار دلالت او بر معنا چې د الفاظ دلالت کوي په معنا باندې نو دوه څه ضروري شي او بحث الفاظ او بل بحث دلالت نو دلالت شروع شو اول دلالت تعریف کوي چې دلالت څه ته وایي او تقسیم د دلالت کوي او بیا به تقسیم د لفظ کوي مفرد مرکب ته عبارت ویل غواړي فصل دلالت بودن شیئی است بحیثیتی که از علم بوی لازم آید علم بشی دیگری و آشی اول را دال گوین و شی ثانی را مدلول و بعد دا وضع تعریف کئی اول دا دلالت تعریف شروع شو دلالت ستوی کون دا شیری بحالتن پدس حالت سره کېدل یو شی دی په داسې حالت سره او په داسې صفت سره یلزم من العلم به چې لازمي د علم نه په شی اول باندې العلم بشی آخر علم په دویم شي باندې په دلالت کې به دوه څیزونه یو به شی اولی یو به شی ثاني او علم په شی اول دا به ملزوم او علم بشی ثاني به ورسره لازمي د دلالت تعریف ته پیژند ساوجي مولا داسې کړ دی کون الشیء بحالت دلالت ستوي کېدل او شی دی بحالت په داسې صفت سره يلزم من العلم به چې لازمي د علم نه په شی اول باندې العلم بشی آخر علم په دویم شي په دلالت کې به دوه څیزونه یو به شی اولی او بل به شی ثاني او علم په شی اول دا به ملزومي او علم بشی ثاني به ورسره لازمي په خارج کې به مثال څنګه لکه دلالت د نار شو په حرارت باندې نار دلالت په څه کوي په حرارت چته چې وروینې دا اور دلالت په حرارت کوي دلته کې دوه څیزونه دي یو نار دی بل حرارت دی او علم په شی اول علم بالنار دا ملزوم دی او علم بالحرارت دا ورسره لازم دی ته باشه یا لکه دلالت د بشتري شوه په تبلیغي باندې دا بشتره چې په اوږه ایښي دا دلالت کوي چې دا سړی تبلیغي دی د دې کې شی اول څه شی دی بشتره شی ثاني څه شی دی تبلیغي او دا علم په بشتره باندې دا ملزوم دی او علم بالتبلیغي دا ورسره لازم دی ته پوه شو اسانه مې درته وښوم یا لکه آب دلالت کوي په برودت باندې دا آب دال دی برودت مدلول دلته کې دوه څیزونه دي یو شی اول دی چې ما دي یو شی ثاني دی چې برودت دی او علم په شی اول چې نار دی دا ملزوم دی او علم به شی ثاني چې برودت دی دا سره لازم دی یا لکه دلالت د دخان شو په وجود د نار باندې دا دلالت اثر د مؤثر په منځ کې کیږي یو شی اثر یې بلې مؤثر د اثر په مؤثر هم دلالت کوي مؤثر په اثر هم دلالت کوي دواړو جانبونه راشي لکه دلالت د دخان شو په وجود د نار دی کې دوه څیزونه دي یو شی اول دی چې دخان دی یو شی ثاني دی چې نار دی او علم په شی اول باندې چې دخان دی دا ملزوم دی او علم به شی ثاني چې نار دی دا ورسره لازم دی دا خو د مطلق دلالت تعریف شو کون الشیء بحالت یلزم من العلم به العلم بشیء آخر
نو دې شی اول ته چې علم په ده ملزوم دی او علم په شی ثاني ورسره لازم دی، نو دې شی اول ته دال وایي او شی ثاني ته څه وایي؟ مدلول وایي. دا د وضع تعریف کې ځکه چې په دې دلالاتو کې یو قسم د دلالت نه دلالت لفظي وضعي دی، بل وضعي غیر لفظي دی. نو د وضع تعریف پکار دی چې وضع څه ته وایي. وضع په دوه قسمه ده، یو وضع د الفاظو ده او بله وضع د غیر الفاظو ده. دا د مطلق وضع تعریف دی. وضع تخصیص شی است به شی دیگر. وضع څه شی دی؟ خاص کول د یو شي دي به شی دیگر چې دا یو شی خاص شي په بل شي پورې. به وجهې کې په داسې طریقې سره از علم به شی اول، په داسې طریقې سره چې د علم نه په شی اول باندې حاصل شود حاصلېږي علم به شی ثاني، علم په شی ثاني باندې. څنګه وضع څه ته وایي؟ تخصیص الشیء بالشیء، خاص کول یو شي دي په بل شي پورې، چې ته ولګې یو شی خاص کړي په بل شي پورې، خو په داسې طریقې سره چې د علم په شی اول راشي نو دا ملزوم شي او علم بالشی ثاني د لازم شي. نو وضع څه ته وایي؟ تخصیص د یو شي دی، دا د مطلق وضع تعریف دی. تخصیص د یو شي دی بشیئن په بل شي پورې، چې واضح ولګي یو شی خاص کی په بل شي پورې، خو په داسې طریقې سره چې از علم په شی اول، چې کله علم راشي په شی اول باندې، چې علم په شی اول نه حاصلېږي علم په شی ثاني. تخصیص د یو شي په بل شي وکړي په داسې طریقې سره چې د علم نه په شی اول باندې لازمیږي علم په شی ثاني. د علم نه په دې موضوع باندې لازمیږي علم په معنا موضوع له. وضع څه ته وایي؟ تخصیص الشیء بالشیء بحیث متى اطلق. غټ تعریف ویر سے سند کړ دا ډېر ښه دی. تخصیص الشیء بالشیء وضع څه ته وایي؟ خاص کول یو شي دي په برابرۍ د بل شي کې. بحیث متى اطلق، په هغه وخت چې اطلاق وشي په شی اول باندې په وضع د الفاظو کې، او حس الشی ثاني یا ادراک د شی ثاني وشي په وضع د غیر الفاظو کې. فهم منه الشيء الاول، نو فهمیږي د دې نه شی اول. دا د مطلق وضع تعریف دی، وضع د الفاظ ته شامل دی، وضع د غیر الفاظ ته. وضع په لغت کې نهادن ته وایي او په اصطلاح کې څه ته وایي؟ تخصیص یو شي دی په برابرۍ د بل شي کې، چې واضح ولګي یو شی خاص کې په برابرۍ د بل کې، خو په داسې طریقې سره چې د علم نه په شی اول حاصلېږي علم په شی ثاني. دا شی اول موضوع دی او شی ثاني چې هغه معنا د هغې موضوع له ده. تخصیص الشیء بالشیء، خو بحیث متى اطلق، په داسې حیثیت سره چې اطلاق وشي په شی اول باندې په وضع د الفاظو کې، او حس الشیء الاول یا تصور د شی اول وشي په وضع د غیر الفاظو کې، نو فهم منه الشیء الثاني، نو فهمیږي د دې نه څه شی؟ دویم شی. یا تخصیص د لفظ په برابرۍ د معنا کې وشي په دې شان سره چې د دې اول شي باندې د چا علم راشي او اطلاق به وشي، نو د دې نه دویم شی فهمیږي یا معنا ده. لکه لفظ د انسان واضح وضع کړ دی په برابرۍ د دې معنا کې چې حیوان ناطق دی، او سامع عالم بالوضع دا ورته پته چې دا انسان د دې معنا لپاره وضع دی چې حیوان ناطق دی، دا علم بالوضع پکې شرط دی چې په دې شی اول تلفظ وشي چې انسان دی، نو سامع به د دې نه فهموي چې علم یې په وضع وي. دا شی ثاني چې معنا ده چې حیوان ناطق دی، دا حیوان ناطق به د لفظ د انسان نه فهموي. دا په وضع د الفاظو کې شو. او په وضع د غیر الفاظو کې چې تخصیص یو شی وشي، دا شی غیر لفظي په برابرۍ د بل شي کې چې معنا ده، چې په دې شی اول باندې د احساس او تصور وشي، نو فهمیږي د دې نه شی ثاني په وضع د غیر الفاظو کې. لکه ګوره دوال اربعه خو الفاظ نه دي که نه، لکه دلالت د دوال اربعه شو په مدلولاتو خپلو. دوال اربعه څه دي؟ اشارات، خطوط. دا خطونه خو الفاظ نه دي، حروف دي که نه. دا واضح وضع کړي د پاره دلالت په الفاظو باندې، دا خط دلالت په لفظ کوي.
چې زی یې دال ولیکي زی یې دال دا دلالت په زید کوي چې عین او میماری ولیکي دا دلالت په امر کوي دلالت ته خطوط په الفاظ او خطوط خو الفاظ نه دي کنه دا خطوط واضح وضع کړي د پاره دلالت علی الالفاظ دا وضع د غیر لفظ ده ځکه خطوط الفاظ نه دي خطونه دي خو مدلول څوک دي الفاظ ادې کې واضح څوک دي خط کوونکي خط کوونکي دا الفاظ وضع کوي دي پر دلالت علی الحروف دوال ارباب په مدلولاتو دا مثال د دلالت غیر لفظي وضعي دی ښه یا لکه دلالت ته اشارات شو دا اشاره دلالت په څه کوي چې راشه دا په څه کوي چې لاړ شه دا په څه کوي اوبه راوړه دا دلالت په نوړی کوي په نوړی دې کې واضح څوک دی تخصیص کوونکی واضح دا سړی دی که نه ده دا اشاره وضع کړه د پاره د یو مدلول خپل د دې یو مدلول شته مدلول ما وخو دا هم وضع د غیر الفاظ شوه یا لکه نصب شو دا خلک به پخوا میلونه نه وو څلي به یې ښوده د ګټو د دې ځای نه به چې 14 څلي یا 18 څلي تر اوسمه پورې کېوښوندې یو څلي به دلالت په مقدار د لارې کو چې میل میل لار ده دا څلي خو الفاظ نه دي خو دلالت په مقدار د لارې کوي دا وضع د غیر الفاظ شوه ښه یا لکه بل خطوط عقود نصب اشارات عقود عقد ګوتې نیسي دا دلالت په دوو کوي دا ګوتې دلالت په پنځو کوي دا دلالت په دوو کوي دا دلالت په دریو کوي دا ګوتې خو عقود دي عقد جوړه کوي دا خو الفاظ نه دي دا دلالت غیر لفظي وضعي دی واضح پکې څوک دی دا عقد دی و اشارو کې بیا قسمونه اشارې دي پوهېږئ د سترګو اشاره ده دا کونړ غوندې ښځه چې وي که نه دا معلومه وي چې په دې لارو موټرو کې ناست سترګه ورته ونه وایي په شونډه هم اشاره کوي شونډه ووایي دا خفي اشارې دي بروزه کوي دا دلالت غیر لفظي وضعي دی ښه دلالت غیر لفظي وضعي چې غیر لفظي وي وضعي واضح پکې دا مثال خطوط او عقود او نصب او اشارات دي بل دلالت لفظي وضعي دی دا لفظ دلالت کوي واضح لفظ معنا لپاره وضع کړي هغه دلالت لفظي وضعي دی بیا ابه څنګه لکه دلالت د انسان شو په حیوان ناطق انسان دا لفظ د انسان د برا وضع کړ دی که نه خیرې په برابرۍ د دې معنا کې فیصله کړله دا وضع یو فیصله ده چې هذا اللفظ لهذا المعنى دا لفظ چې انسان دی د دې معنا دی چې حیوان ناطق او هذا اللفظ دا لفظ چې فرس دی د دې معنا لپاره وضع دی چې حیوان ساحل دی دا حجر دی او معنا لپاره وضع دی که نه نو حجر خو لفظ نه دی لفظ دی که نه او وضع دی د معنا لپاره دې ته لفظي وضعي وایي بیا لفظي غیر لفظي وضعي او لفظي وضعي تباش او هر یو د دې دواړو نه چې یو لفظي شو لفظي وضعي شو او بل لفظي غیر لفظي وضعي شو هر یو د دې دواړو نه بیا په درې قسمه دی عقلي درې قسمه عقلي او طبعي وضعي او عقلي او طبعي نو ټول اقسام یې څو شو شپږ شو لفظي وضعي یو لفظي طبعي دوه لفظي عقلي درې نو غیر لفظي کې هم دا درې راځي او په لفظي کې هم دا درې راځي نو ټول اقسام د دلالت څو شو شپږ شو لفظي وضعي او غیر لفظي وضعي دوه دا شو لفظي طبعي او غیر لفظي طبعي څلور شو او لفظي عقلي او غیر لفظي عقلي شپږ شو دا مثالونه ما درته ښیم اوس ها
چې لفظي وي وضعي وي لکه څنګه وي لکه دلالت د لفظ د انسان شو په حیوان ناطق باندې دا واضح وضع کړ دی د چا لپاره د حیوان ناطق دپاره دا لفظي وضعي شو او غیر لفظي وضعي به څنګه وي لکه دلالت د والي اربعو شو په مدلولاتو خپلو باندې لکه خطوط او عقود او نصوب او اشارات په خپلو مدلولاتو دلالت کوي دا غیر لفظي وضعي شو او لفظي طبعي لکه دلالت د شو په وجه د صدر باندې دا لفظي طبعي دی او غیر لفظي طبعي لکه دلالت د سرعت نه نبض شو په وجود د حاوی او غیر لفظي عقلي چې غیر لفظي وي عقلي وي غیر لفظي عقلي لکه دلالت د دخان شو په وجود د نار دا عقلي دی عقلي کې علاقه د تاثیر وي دلالت د اثر په مؤثر یا د مؤثر په اثر او غیر لفظي عقلي چې لفظي وي عقلي وي لکه دلالت د دې مسموعه من وراء الجدار شو په وجود د لافظ دا ما تاسو په مخ کتابونو کې بیان کړی دي دا د مطلق دلالت تعریف دی فصل دلالت بودن چیز بودن شی است کېدل د شی دی مندل د شی دی په حیثیت په داسې حیثیت سره که از علم به وي چې د علم د په ده باندې لازم آید لازمیږي علم به شی دیگر علم په بل شي شی اول را د شی اول ته دال ګوین و ثانی را مدلول ثانی ته مدلول وایي هذا مطلق دلالت دا تعریف شو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر كون الشيء كيدل الشيء پداس حالت باني چې لازمي د علم نه پدمن علم په شيء آخر ان په دلالت کې بدوت سيزونه دو شي نه وي خو علم بشيء الاول بملزومي او علم بالشيء الثاني بوسر لازمي مثال لکه دلالت د دخان شو په وجود د نار باندې دا تعریف د دلالت شو کون الشیء بحالت یلزم من العلم به العلم بشیء آخر شی اول ته دال وي او شی ثاني ته مدلول وي دا پکې وضع راځي یو قسم د دلالت نه دلالت وضعي دی کنه نو لفظي وضعي او غیر لفظي وضعي د وضع تعریف کوي وضع تخصیص شی است به شی دیگر خاص کول یو شی دی په برابرۍ د بل شي کې بر وجهي کې په داسې طریقې سره از علم به شی اول چې د علم نه په شی اول باندې حاصل شو حاصلېږي علم به شی ثاني د مطلق وضع تعریف دا وضع دو قسمه ده یو وضع د الفاظو ده بل وضع د غیر الفاظو ده د مطلق وضع تعریف چې دواړو قسمه ته شامل شي هغه میر سند کړ دی تخصیص الشیء بالشیء وضع څه ته وایي خاص کول له یو شي په برابرۍ د بل شي کې بحیث متى اطلق په وخت چې تلفظ شي په شی اول باندې دا په وضع د الفاظو کې او حس الشيء الاول یا تصور الشيء اول وجه د غیر الفاظ کی و امام منه الشيء الثاني نفهمي بردين الشيء الثاني چې معنا لا وجه سببي است ته خبره پوښ یعنی وجه د الفاظ دي ته تخصیص لفظ برابرۍ د معنا کې وشي په داسې حیثیت سره چې په دې لفظ تلفظ شي نو فهميږي چې نه دا دایمه شی چې معنا دا په وجه د الفاظ کې خو شرط ولا علم بالوزن سامي بألا فاهم کوي چې په وزن علم په وزن د الفاظ غیر الفاظو کې تخصیص شی دی په برابرۍ د دویم شي کې خو په داسې حیثیت سره چې د شی اول تصور وشي څه خو حس الشی الاول چې د شی اول تصور احساس وشي چې شی اول وویني تصور احساسي وي نو فهم منه الشی الثاني دویم شی ته نه فهمېږي لکه د والي اربعه دي خطوط دا واضح وضع کړ دي د پاره دلالت علی الالفاظ چې دې خطوط څوک احساس کوي دا خطونه وویني نو دا دلالت کوي په چا باندې په الفاظ باندې دا په وجه د غیر الفاظو کې شو پس وضع سببي است وی وضع یو سبب دی از اسباب دلالت د اسباب د دلالت نه یو سبب د اسباب د دلالت نه وضع ده و اقسام دلالت په حکم استقرا او اقسام د دلالت په حکم د استقرا سره برسه قسمه په درې قسمه ده یعنی اقسام د دلالت
په حکم د استقرا سره درې قسم په درې قسم دا حصر د دلالت په اقسام ثلاثو کې حصر استقرائي دی. کوم حصر دی؟ استقرائي دی. حصر استقرائي دی ته وایي چې اقسام د مقسم موندلی شي په تتبع په استقرا سره، یعنی په تفتیش په تلاش سره. څومره دای کړی او عقل موجود د قسم آخر وي چې اقسام د مقسم دایر نه په مابین د نفي د اثبات کې عقل موجود د قسم آخر وي. دته حصر استقرائي وي. استقرائي وي چې یو سړی تفتیش تلاش وکړي په یو مقسم پسې او د هغه مقسم په تفتیش په تلاش سره کوم اقسام بیا مومي دته حصر استقرائي وي. پیږي او اقسام د مقسم دایل په مابین د نفي د اثبات کې نه، نو عقل موجود د قسم آخري څنګه که یو سړی زیات کوشش وکړي نو بل قسم موندی شي. دته حصر استقرائي وایي. لکه اوس مثال درته ښیم چې یو سړی په دوس پسې کوشش کوي او د اقسام په کوشش بیا مومي، یو پنجپیری بیا مومي، دا دوس دی. دویم مغدودي بیا مومي، دا دوس دی. نو دو شو په استقرا سره یې موندل دي که نه، کوشش یې کړی. حصر استقرائي دی. نو که دی زیات کوشش وکړي نو یو بل پکې ومومي د بشترې تبلیغي. ته پوه شې دا حصر استقرائي دی. ښه اقسام د مقسم دایر په مابین د نفي د اثبات کې نه دي. اقسام موندلی شي دي په تفتیش تلاش سره، نو که څوک زیات تفتیش تلاش وکړي بل قسم هم مومي. تحریک انصاف والا دا حصر استقرائي شو. ښه حصر عقلي دی ته وایي چې اقسام د مقسم دایري په مابین د نفي د اثبات کې. بابا څنګه لګي؟ علیکم السلام. څنګه لې؟ خیر دی. زه په خور ته لګم خاجي ورشه. چا روټۍ کړې ده راله خاجي دا زمونږ د حج هغه ملګري دي. خاجي نو بس هغوی وایي چې نمبر په نمبر به یو بل روډۍ کړي، همدا خو ډېره ښه خبره ده. او جیا ډېره ښه ډېره. الله دې خوشحاله کړه. دا کار غټه مې راوړې دي داسې نو بس غټې ښه دي که نه. دا ښه دي که نه غټې بس خدای دې دا خو چې موټ ټیم کې مې پته نه لګي. او که نه بس دعاګانې راته دي ډېرې زیاتې کوې خوشحاله کړه الله چې دا اداره خدای پاک داسې بولي چې دا خدای دې کامیابه کړي. یو وخت داسې و چې تحفیظ جي کورونه او د خلکو اجرې ورته وقف کړی وي دومره تحفیظ کې، او که نه دومره طالبانو د الله په فضل سره بیا مو خدای ډېر کې خیر. 1200 کسان دا ریکارډ و په مردان کې، بالکل بالکل. دې طالبان شیرګړ کې هم دومره نو چې څومره تحفیظ کوو، خو بس راځي حالات شیرګړ نه چې اکوړي کې هم دونه نه وو. او جی دغه 400-500 طالبان بالکل بوجیا دلته کې 800 ته رسېدلي. او کېږي به انشاءالله زما خو ورته اعظم ښه مضبوط دی. بس تاسو اخلاصي کړه الله اخلاص خو دي تاسو ته پته ده. بس هغه موږ حالت ته به الله بیرته ورسي. او جی بس الله تعالی هم بس د غیب مدد وکړي. الله دې مشکلات هم شته، مسایل هم ګڼ مشکلات نه وو، خو تاسو ځان ته خپله جوړ کړو. یاره چې ما خو نه جوړ کړی، خو تاسو ته ښه پته احساس همدا موږ سره درېیم کال روانېدو مشر داسې کار کړی چې د مشکلاتو پکې هېڅ هم نه وو، هر څه تیار وو. خو بس چې اوس نه بس چې دا نه په مسله باندې وشوه که نه، د سود زیان مسله ته جوړه شوه. په دې کې خو اخلاص یاره چې مونږ خو الحمدلله تر اوسه پورې نه سود کوو نه زیان کوو. تا نه دی کړی، خو بل کوي که نه، تا خو نه پرېږدي دې ته که نه. خدای دې رحم نو وکړي. بس مونږ خو هم داسې نه پرېږدو چې یاره سیسټم خراب شي. د هغه په هېڅ شیونه دا بہت بند دی وی، خو د الله په فضل سره مونږ یې کلک دی، خو ډېر دی، خو چلو به روان دي نه الحمدلله ډېر که نه یومن فیومن به ښه کېږي انشاءالله. نه کال به انشاءالله د دې ځان ته دې مې بیا مه پرېږدی. ښه نه جي نه دې ځله بیا بېرته ګډوډ جوړ. بس هغه خو مونږ ورته ویلي چې بس یوه پیره لاړې بس هغه اداره زمونږ د مونږ خوشحالېږو چې هغه هم کامیاب وي. خپله کامیابه او خپله به کامیاب وو. بس خپل کار کوو، مداخلت ته سره. ما ورته ویل که زمونږ درته یوه ښه مشوره کړي نو هغه هم مه منه، بس خپله خوښه کوه، خپله به کوو. او دواړه د هغه ادارې دي بس چلوئ. چې والد صاحب روح چې کوم دی خوشحالي چې هغه ته په سکون یې هلته، دلته چې مشکلات یې نو هغه په مشکلاتو کې یې هلته. نو بس د هغه د ادارې دي. نه الحمدلله هغه چې کوم خدمت کړی تاسو ته زه ویلی نه شم بالکل. چې دا دویم چې په زرګونو به د دې تحفیظ نه حافظان تلي، او نن الحمدلله د هر حافظ شاګردان به په زرګونو کې. ډېر وي ډېر. زما نیکه چې څومره خدمت کړی دي مولانا
محمد یوسف صاحب دی پیژنده د باباجي په عمر کې و مشر سړی وکړ بالکل دې ته ګوره زه د بعضې وخت باباجي باندې نیکي مینه مات وم دا هم برکات دي دا خو بالکل شکل صورت کې په 104 سال عمر کې هغه وفات شوی دی او دا پکې نه وجي چې کم طالب به ورغی حافظ صاحب دور کوم کېنه سپاره ورم کېنه ماښام ماسخوتن مونځ چې به وکړه به کور ته تلو ډېر خدمت زوړ تفیز کې به بار بار نه کېناست سپین ګیرې دا زمونږ نیکه وي الله دې لوی دې اجر او لوی مرتبې ورکړي ما لیدلی و ډېر ښکلی سړی و بجي دا هغه اجر د ما څو پیرې چې مقبرې ته تللی یم نو د خپل والد صاحب قبر ته مې په تلاوت پردي خلک لیدلي دي هغه ته نو ما دا هغه برکات روحاني اولاد دی که نه خلک راځي که نه شاګردان راځي دغه خوا کې ورته عثمان حافظ صاحب دي دا ټول د مدرسې نه فارغ دي سراج حافظ صاحب و دا ټول الحمدلله او بس غټ فیض پس روان دي نو عثمان حافظ صاحب چې زه کلم قرآن کریم ختم کم راشم مختلف قبر ته صورتونه اخري ویم ټولو بس مې دا لویه خبره ده بس دعاګانې کوئ جي نو السلام علیکم دا به کېږي انشاءالله دا به آبادېږي او صحیح دی جي صحیح دی حسر عقلي کوم ته وایي دا تعریفات دي که نه هر ځای کې پکارېږي بیا حسر عقلي دې ته وایي چې اقسام د مقسم دایرې په مابین د نفي د اثبات کې او عقل موجود د قسم آخر نه وي ځکه نفي اثبات په طرفې او د نقیض کې دي پیږي او ارتفاع د نقیضینو ناروا ده نقیضینو کې بیا واسطه نه پیدا کېږي نو حسر عقلي دې ته وایي چې اقسام د مقسم دایرې په مابین د نفي د اثبات کې او عقل موجود د قسم آخر نه وي لکه اوس درته ښیم حسر عقلي په حسر عقلي کې یو سړی کوشش کوي بیا نور اقسام نه مومي ځکه د نفي د اثبات په اقسام دایرې په مابین د نفي د اثبات کې نفي اثبات کې واسطه نه وي نقیضین دي کنه ځکه اجتماع د نقیضین هم باطله ده ارتفاع هم باطله ده لکه ته ووایو دا حصر د دلالت لفظي وضعي په اقسامو ثلاثهو کې دا حصر عقلي دی دلالت مطابقي لفظي وضعي په څو قسمه دی مطابقي تضمني التزامي دا اقسام د مقسم دایر دی په مابین د نفي د اثبات کې عقل موجود د قسم آخر نه دی نفي اثبات ته اوس ښیم دلالت د لفظ به خالی نه یا په تمام موضوع له وي یا په تمام موضوع له نه که دلالت د لفظ په تمام موضوع له دا مطابقي دی دا یو شک شو او که په تمام موضوع له نه نو بیا به خالی نه یا به دلالت په جز د موضوع له وي یا په جز د موضوع له نه که دلالت په جز د موضوع له نه دا تضمني دی او که دلالت په جز د موضوع له نو بیا په خارج لازم د موضوع له نو دا التزامي دی دا اقسام د مقسم په مابین د نفي د اثبات کې دایر شو اوس عقل موجود د قسم آخر نه دی نو دلالت لفظي وضعي به منحصر په دې درو کې د درو نه لا ازيد ولا انقص نه به زیاتي لا ازيد ولا انقص نو که یو سړی سل ځله کونه وشلی کوشش کوي نو د دې درو اقسامو نه سیوا نه مومي دلالت لفظي وضعي کې بل قسم نشته ولې ځکه دلالت لفظي وضعي په څو قسمه دی مطابقي تضمني او التزامي او دا اقسام د مقسم دایر دي په مابین د نفي د اثبات کې نفي اثبات ته ګوره اوس دلالت تلفظ بیا په تمام موضوع له وي یا بنئ که دلالت تلفظ په تمام موضوع له دا جز جابي دي نو دا مطابقي دي لکه دلالت تلفظ د انسان شو په مجموعي د حیوان ناطق باندې مطابقي شو او که دلالت په تمام موضوع له نو بیا به خانه نفي ترالم که په تمام موضوع له نو بیا به خالی نه یا په جز د موضوع له وي یا په خارج لازم د موضوع له وي که په تمام موضوع له نو په جز د موضوع له نو دا څه شو تضمني شو که په جز نه په خارج لازم د موضوع له نو دا التزامي شو نو دا اقسام د مقسم دایر شو مابین د شا کې نفي او اثبات نو عقل موجود د قسم آخر نه دی نه دلالت لفظي وضعي د دې درو نه علاوه که څوک ډېر کوشش وکړي بل قسم نه مومي پوه شو وایي ښه و اقسام دلالت په حکم استقرا بر سه قسم است اقسام د دلالت په حکم د استقرا سره په درې قسم اول دلالت وضعي
دلالت وضعي دی ویل شو دي چې په وضع د واضح سره آه کې واضح را درو دخ مدخل استه متخلص دي کې وضع را چې وضع د واضح لره په دې کې دخلي وضع د واضح لره په دې کې دخلي و در الفاظ باشد ادا دلالت لفظي وضعي په الفاظو کې هم راځي جی هغې ته دلالت لفظي وضعي وایي بیا چون دلالت لفظ دیس لکه دلالت د لفظ د دیس شو ده زيت شو زيت دلالت لفظ زید لکه دلالت د لفظ د زید شو بر ذات وی په ذات ته ده جی ودار دا هغه دلالت لفظي وضعي دی خان لکه دا لفظ د زید واضح و ذکر دی لپاره دلالت په ذات مخصوصه باندې زید نوم دی که نه څه دی زيت نوم دي نو واضح څوک دی واضح دغه دي مور او پلار د دوی زوی وشو که نه آه نو سړی پې وکړه چې نوم ورېږدو آه نو څه نوم یې ولا زید. زید نو زید خو لفظ دی که نه آه او د معنا دپاره وضع شی دی معنا یې سره ذات ته زید ذات ده زيت ذات ته زید څه شی دی حیوان ناطق ما هذه تشخص چې حیوان دی او ناطق دی یو خاص تشخص پکې دی تشخص تعریف ما تاسو ته کړ دی دا کیفیت دی چې حاصلېږي د څه نه طول عرض عمق شکل لون دا چې ټول جمع شي د دې نه په خارج کې یو کیفیت ښکاري هغې ته تشخص تشخص ویل کېږي او دلالت د زید په ذات د زید دا دلالت لفظي دی وضعي دی واضح څوک دی واضح مور پلاس اچھا بسې د څه دپاره یې وضع کړی دی زید ذات مخصوصه ذات مخصوصه او د ذات مخصوصه څه معنا ده حیوان ناطق ما هذه تشخص دغه ذات ته دغه حیوان ناطق ما تشخص نه عبارت آه دا دلالت د لفظ د زید په ذات د زید دا کوم دلالت شو دلالت لفظي او وضعي شو ودار و در غیر الفاظ باشد وضعي به وي آه او غیر لفظي به وي غير لفظي دال به لفظ نه آه وضع او پکې وي واضح به وضع کړی خو لفظ به نه غیر لفظ به غیر لفظ به او د یو معنا لپاره به وضعي دې ته غیر لفظي وضعي وایي چون دلالت خطوط لکه دلالت خطوط شو غیر لفظي وضعي آه لکه دلالت خطوط شو و عقود او د عقود شو عقود پېژنئ دا ګوتې جوړه کړئ و اشارات او دلالت اشاره شو اشارو شو و نصب او دلالت نصب شو نصب پیژنئ سلی آه ګټو سلی جوړ آه غړي سری پخوا خو میلونه نه و دغه د ګټو سلی و آه دا دلالت په څه کوي برمانی په هغه معنو باندې چې ازین شاه مفهوم ګرځد چې دغه معنی د دوی نه فهمېږي د دلالت غیر لفظي وضعي چې غیر لفظي او وضع د واضح پکې وي نه غیر لفظي وضعي مثال به څنګه وي لکه دلالت د خطوطو د عقودو د نصبو د اشاراتو شو په مدلولاتو خپلو باندې صحیح شو دي دا عقد دی دا په خپل معنا دلالت کوي خپل څه معنا یې سره دوه او دا په څو دلالت کوي په دریو او دا په څلور او دا پنځو او دا لسو لیکن دې کې واضح څوک دی هغه عاقد دی او عقد لفظ نه دی غیر لفظي وضعي دی واضح پکې عاقد دی او معنا یې سره هغه شمار دا غیر لفظي وضعي شو بل اشارات نصب دا سلی شي جوړ کړي دې دې نه تر اوسه پورې که اتلس سلی کوم په اتلسو میلو لارو دلالت کوي لیکن سلی خو لفظ نه دی خو دا وضع کړ دی لپاره دلالت علی المعنی په اتلسو میلو باندې دا نصب چې دي دا خو الفاظ نه دي که نه او دلالت په خپلې معنا کوي نو دا غیر لفظي وضعي دی واضح پکې څوک دی دغه ناسب دی چې دا سلی ایښي دي بل اشاره خپل مدلولات دلالت کوي دا اشاره پر اتلو دلالت کوي دا پتلو کوي دا په اوبو کوي دا په نوړی کوي او سړی چې ښځې ته اشاره کوي که نه چې سامان ترې غواړي دا یو کیسه استاد راته کړې وه جاګ بابا خدای دې وخي هغه وی دا بعضې ښځه ډېره کثیر و شهوتي په خاوند نه سړي نو دې سوچ کړی چې یو سړی خو ځان له ګورم خو چې چاک سړی
زما دا شوق مړ کړي خاوند یې کمزور و چې چاته حل ونه وایي دا سړي بیا یو بل ته حل وایي نو چاړه یې ولیدې یو څورب چاړه چاړه خو خبرې نشي کولی هغه یې عادت کړ چې اشارې مشارې ورته وکړې رایې اوس ډوډۍ موډۍ ونه ورکړه خاوند یې نه اوچته تللی و عادت یې کړ په سامان باندې دا چاړه سړی لیونې غوندې ومي پوهه کمه خدای وله پوهه هم کمه ورکړي دې په ځان عادت کړی و ته راته به نو بله ورځ خاوند ناست و چاړه راغی شوق اغستی و که نه اغستی و نو کېناست چاړه څوک بد نه ګڼي ځکه لیونی وي که نه سړي ښځې ته ووایي ښځې چاړه راغی راځي به نو چاړهګان خو ګرځي نو کېناست یو ساعت یې غلی و چې دا به سامان راوس پړي هغې ګورم نو مخکې نه شو سپړی دې ورته اشاره وکړه داسې بیا یې وکړه نو دې سړي ښځې ته ووایي چې ته عادت کړی دی نو سامان دې پې وهل دی یارې کوي ښځه ډېره محوله یې ځینې تاویل وکړو او دغه جامې چې پې ویني دا څوباړی پروت و څوباړی زر راواغسته سړي ته وایي چې دا خرکوس راغلی و بله ورځ نو ما وله د جوارو یو ککوړی پوخ کړو یوه مې وله مولۍ ورکړه دا هغه مولۍ ته اشاره کوي دا ککوړی غواړي زه خرکوس هر ورځې ککوړي نه یو دوه دغه څوواړي باندې یو دوه ځله په سر ووهه نو بس ویځغلم دا د ښځو د تاویل پورې ښځه معاویله یې ډېره زر تاویل کولی شي او ځان نه دپه کوي نو دپه یې وکړه دغه هم اشاره وه که نه دغه دلالت غیر لفظي سره واضح و واضح څوک چاړه اشاره یې وکړه که نه یاره ځان دا پېژندې کېږي د محاوراتو سره چون دلالت خطوط دا د غیر لفظي وضعي ښیي لفظي وضعي خو اسان دی لکه دلالت د انسان شو په حیوان ناطق دا انسان واضح وضع کړ دی دپاره د حیوان ناطق او غیر لفظي وضعي چون دلالت خطوط و عقود و اشارات و نصب بر معنی که از این شا مفهوم گردد چې د دې نه کوم معنی فهمیږي د دې خطوط و د عقود و د نصب و د اشارات و دوم دلالت عقلی بل دلالت سره عقلی دا عقلی هم په دوه قسمه دی عقلی کوم ته وایي چې مقتضای عقل است چې مقتضا د عقل چې د عقل په تقاضا سره دلالت دی خو دې کې دوی شرط ښیي دی دلالت عقلی کې دا شرط دی چې دې کې به علاقه د تاثیري په مابین د دانه د مدلول کې علاقه به د تاثیري علاقه د تاثیر دوی علاقې د علت او د معلول ته وایي چې یو به علتي بل به معلول د علت په معلول دلالت کوي دا هم عقلي دی او معلول په علت هم دلالت کوي نو اثر په مؤثر دلالت کوي یا مؤثر په اثر دلالت کوي دې کې دلالت د جانبین راځي په دلالت عقلي کې دا شرط چې علاقه د تاثیر وي په دې شان سره چې دا دال به یا علتي مدلول به معلولي یا به دا دال معلولي او مدلول به علتي یا به دواړه معلولې د علت ثالثه دا پکې شرط دی علاقه د تاثیر په دلالت عقلي کې شرط علاقه د تاثیر څو قسمه ده علاقه د علت د معلول ده چې علت به دلالت د علت په معلول یا دلالت د معلول په علت یا دلالت د یو د معلولې او د علت ثالثه په معلول اخر باندې دا دواړه به معلولې د علت ثالثه اوس هغه مثال خیم چې دلالت د علت په معلول باندې لکه دلالت د دخان شو په نار باندې دلالت د دخان په نار باندې کوم ځای کې نار پروتي د دلالت په دخان کې خدا په هغه ځای کې چې نږدې اور بلي نو اور ښکاري لوګي نږدې بیا نه ښکاري نو دغه ځای کې دا نار دلالت کوي په دخان باندې دا دلالت د نار په دخان باندې دلالت د علت په معلول باندې او دلالت د مؤثر دی په اثر باندې نار مؤثر دی او دخان اثر دی یا کسته دی چې دلالت د معلول په علت باندې لکه دلالت د دخان شو په نار باندې دا په کوم ځای کې راځي په لرې ځای کې چې په لرې ځای کې اور بل شی په غره کې هلته کې بیا دخان ښکاري او نار نه ښکاري دغه دخان بیا دلالت په نار کوي
یا دلالت د یو د معلولې او د علت واحده په معلول آخر باندې لکه دلالت د وجود النهار شو په ضیاء الارض باندې څه دلالت د وجود النهار شو په ضیاء د وجود د نهار دلالت کوي په ضیاء د ارض باندې او وجود النهار او ضیاء الارض دواړه معلولې د علت ثالثه دي چې طلوع الشمس ته طلوع د شمس چې راشي نو نهار هم موجود شي او ضیاء د ارض هم موجود شي د وجود النهار او ضیاء الارض دواړه معلولې د علت ثالثه دي چې طلوع الشمس اوس دلته کې چې دلالت کوي نو څوک به کوي دا وجود النهار دلالت کوي په ضیاء د ارض باندې دا دلالت د یو د معلولې او د علت واحده دی په معلول آخر باندې دا دواړه معلولې د یو علت دي دلالت عقلي ته وپېژنه په عقلي کې به یو دال بل مدلول یو د دې داله د مدلول په منځ کې به علاقه ذاتیه چې هغې ته علاقة التاثیر وایي او علاقه د تاثیر راځي په مابین د علت د معلول کې ځکه علت مؤثر دی او معلول اثر دی او دې کې درې قسمه دلالت راځي عقلي دلالت د علت په معلول لکه دلالت د نار شو په دخان یا دلالت د معلول په علت لکه دلالت د دخان شو په وجود د نار چې نږدې اور بلی نو اور ښکاري دخان نه ښکاري نو دا نار دلالت په دخان کوي او چې لرې ځای اور بلی نو بیا دخان ښکاري نار نه ښکاري دغه دخان دلالت په نار کوي یا دلالت د یو د معلولې او د علت واحده په معلول آخر باندې لکه دلالت د وجود النهار شو په ضیاء د ارض باندې دا وجود النهار او ضیاء الارض دواړه معلولې دي یو علت دي چې طلوع الشمس خو علاقه ذاتی به پکې خامخې علاقه ذاتی څه ته وایي علاقة التاثیر ته وایي او علاقة التاثیر کې یو مؤثر یو بل اثر مؤثر علت یو اثر معلول او دلته کې دلالت عقلي په درېو شکو کې جوړېږي دلالت د اثر په مؤثر لکه دلالت د دخان شو په نار او دلالت د مؤثر په اثر لکه دلالت د دخان شو نه نار شو په دخان یا دلالت د یو د معلولې او د علتینو په معلول آخر باندې لکه دلالت د وجود النهار شو په ضیاء الارض باندې او وجود النهار او ضیاء الارض دواړه معلولې د یو علت چې طلوع الشمس دغه دلالت عقلي شو او دا عقلي بیا په دوه قسمه دي یو لفظي دی او بل سره غیر لفظي عقلي لفظي چې دا لفظي او دلالت عقلي وي په وجه سره نه لکه دلالت دیز مسموعه من وراء الجدار على وجود اللافظ څنګه دلالت دیز مسموعه دلالت دیز چې مسموع من وراء الجدار د دیوال نشاته څوک دیز کوي دیز خو لفظ دی نو لفظ دلالت کوي په لافظ باندې چې دلته څوک لافظ شته دا مثال لکم دلالت دلالت لفظی عقلی غیر دلالت لفظی عقلی دلالت لفظی عقلی مثال لك دلالت الديز مسموعة من وراء الجدار على وجود اللافظ مسموعة من وراء الجدار ولوين کله دیوال نه دند یو سره دیز کینا دلالت وجود اللافظ کوي خو په سره په حس سره په لیدو سره کوي په حس سره بیا عقلی نه دی بیا عقلی نه خدا دیز چې واورې دی شي من وراء الجدار دیوال نه شاته نو دا دلالت کوي په وجود د لافظ باندې په عقل سره او دیز مې ولې وي زید مې ونه وي لکه که زید دیوال نه رسته ویلی کېږي دا بیا دوه دلالت کوي یو دلالت په وجود د لافظ باندې کوي په عقل سره او بل دلالت په ذات مشخصه باندې کوي په وضع سره دا کې دوه جوړېږي ته پوه شوې دوم دلالت عقلی که مقتضای عقل است و این نوع در الفاظ باشد دا عقلیم په الفاظو کې راځي عقلیم په الفاظو کې راځي چون دلالت لفظ دیز لکه دلالت لفظ دیز شو که مسموع باشد که مسموع از ورای جدار دلالت پس کوي بر وجود لافظ وجود د لافظ باندې چې دلته کې لافظ شته و در غیر الفاظ باشد په غیر الفاظو کې هم راځي دا عقلي نه یو په الفاظو کې راځي خو شو عقلي لفظي بل عقلي غیر لفظي چې په عقل سره یې لفظ نه چون دلالت مصنوع بر ثانیه لکه دلالت د چا شو د مصنوع شو په ثانیه باندې
مصنوع پیژنې ها مصنوع دا مخلوق دی او ثاني څوک دی خالق دی نو دا مخلوق دلالت په خالق کوي دې کې علاقه سره د تاثیر ده ها ثاني علت دی او مصنوع معلول دی دا دلالت د معلول دی ها دلالت د مصنوع په ثاني باندې دا دلالت د اثر دی په مؤثر باندې مصنوع اثر دی او ثاني مؤثر دی دا دلالت د اثر دی په مؤثر باندې عقلی دی که عقلی کې ما تاسو ته ویلو علاقه د تاثیر وایي علاقه د تاثیر علاقه د علیت معلولیت ده یا دلالت د علت په معلول یا د معلول په علت یا د دواړه معلول د علت ثالثه ثم دلالت طبیعیه بل دلالت طبیعی دی که به مقتضای طبع باشد چې په تقاضا د طبع سره دا طبع هم په دوه قسمه دی و این در الفاظ یافته شده دا په الفاظو کې موندلی شی دی یعنی طبعی لفظي ورته بیا وایي چې طبعي هم وي او لفظي هم وي چون دلالت لکه دلالت د شو په وجه د څه بر وجه سینه په خوږېدو د سینې باندې لکه دلالت د شو په وجه د صدر دا طبعی دی په طبعی کې لفظي دی لفظي طبعی دی او دا طبعی په غیر لفظي کې هم راځي هغې مثال ښیي و در غیر الفاظ باشد په غیر الفاظو کې هم راځي هغې ته غیر لفظي طبعی وایي چون دلالت حمرت لکه دلالت سروالی شو سروالی خو لفظ نه دی دا سروالی دلالت په څه کوي بر خجله په یارې باندې یو سړی چې سور شي دا سروالی دلالت په څه کوي په یاره سروالی خو لفظ نه دی غیر لفظي دی او په غیر لفظي کې طبعي دی لکه طبیعت د یریدلي داره چې دی سور کېږي دا د طبیعت داره چې دی سور کېږي چې ویریږي سور شي دا دلالت د حمرت په چا باندې په خجل باندې دا دلالت غیر لفظي او په غیر لفظي کې طبعي دی یا بل مثال ښیي و صفرت لکه دلالت د صفرت شو بر وجل په یریدلي باندې یو سړی چې ویریږي د یارې سره دی بیا څه شي زیړ شي دا زیړوالی دلالت د په یاره کوي دا هم غیر لفظي طبعي دی نو ټول اقسام څو شو ملاسب شپږ شو یو لفظي شو اول تقسیم خو لفظي او غیر لفظي ته وشو خو دا لفظي بیا په درې قسمه شو لفظي وضعي لفظي طبعي لفظي عقلي او غیر لفظي هم په درې قسمه شو غیر لفظي وضعي غیر لفظي طبعي غیر لفظي عقلي چې لفظي یا وضعي وي نه به څنګه وي چې دا لفظي او وضع د واضح پکې لکه دلالت د انسان شو په حیوان ناطق باندې دا انسان واضح وضع کړ دی لپاره د حیوان ناطق واضح څوک دی عربي دی ته پوه شو انسان د چا لپاره وضع کړ دی انسان لپاره حیوان ناطق دا دلالت د انسان په حیوان ناطق باندې دا وضعي دی په وضعي کې لفظي دی لفظي وضعي شو او چې لفظي وي غیر لفظي او وضعي غیر لفظي وضعي شته خو لفظ نه دی وضع شته لکه دلالت د دوال اربعه شو مدلولات خپل باندې کوم دوال اربعه دي دلالت د خطوط د نصب د اشارات دلالت د عقود د نصب د اشارات شو په مدلولات خپل باندې دا غیر لفظي وضعي شو واضح پدې کې څوک دی واضح په عربي دی عاقد عقود چې دلالت کوي په مقدار باندې نو واضح پکې عاقد دی هغه چې نیسي او خطوط دلالت په چا کوي په الفاظو کوي دا هم غیر لفظي وضعي دی لکه دا خطونه واضح وضع کړي د لپاره دلالت علی الفاظ واضح پکې څوک دی خط کوونکی چې زی دالو لیکي دلالت په زید کوي چې عین او میم ری ولیکي دلالت په عمر کوي او دال دلته کې څوک دی دال خط دی خط خو لفظ نه دی واضح څوک دی خط کوونکی دا غیر لفظي وضعي دی او غیر لفظي وضعي مې خو غیر لفظي وضعي مې لفظي وضعي لکه دلالت انسان شو په حیوان ناطق دا په وضع د واضح سره دی لفظ او غیر لفظي وضعي وضعي وي او لفظ نه لکه دلالت څه شو دوال اربعه شو په مدلولات
او غیر لفظي عقلي دا غیر لفظي او په عقل سره غیر لفظي عقلي غیر لفظي وي عقلي وي لکه دلالت دخان شو په وجود د نار غیر لفظي دی او عقلي دی عقلي کې به علاقه د تاثیري کنه ما تاسو ته ونه علاقه د تاثیر به پکې وي او تاثیر پر اثر سره وي علت او معلول وي نو علت هم په معلول دلالت کوي او معلول هم په علت دلالت کوي دا غي مثال لکه دلالت د مصنوع شو په صانع باندې دا مصنوع دلالت په څه کوي په صانع کوي او دا کوم یو د عقلي دی په عقل سره کوي ځکه مصنوع معلول له او صانع علت د دلالت معلول له په علت دلالت د اثر دی په مؤثر او غیر لفظي عقلي دا شو دلالت د دخان شو په وجود د نار غیر لفظي دی او سره عقلي دی او لفظي عقلي چې لفظي وي عقلي وي لکه دلالت د دې مسموعه من وراء الجدار على وجود الله ټول مثالونه مې راته وښودل او لفظي طبعي چې لفظي او طبعي وي لکه دلالت د شو په وجه د صدر او لفظي طبعي چې لفظي وي او طبعي وي لکه دلالت د شو په وجه د صدر او غیر لفظي طبعي لکه دلالت د حمرت شو سروالي شو په خجل باندې سړی شرمنده شي نو څه شي سورشنده سروالي دلالت په شرمندګۍ کوي یا دلالت د سفرت شو په وجل باندې زړواله دلالت په څه کوي وایا په یاره کوي سړی ویریږي نو دی زیړ شي نو دا زړواله دلالت په څه کوي په یاره کوي دغه مثال خو له غیر لفظي څخه طبيعي حضرت یو بل مثال خیم چې غیر لفظي و طبيعي لکه دلالت د سرعت د نبض شو په وجود د حامد دا رک چې زر زر دا کی دا دلالت په تبع کوي دا دلالت د سرعت د نبض په وجود د حامد دا غیر لفظي طبيعي دی دا غیر لفظي طبيعي خلاص شو خبره فصل آن چې دلالت معتبر است فصل پدې کې دی چې کوم دلالت چې معتبر دی په دلالاتو کې او ډیر کثیر استعمال لري دلالت لفظي وضعي استغه دلالت لفظي وضعي دی ولی ایران کې افاده او استفاده معنی د دې وجنه چې افاده د معنی او استفاده د معنی افاده د طرف د استاد نه او استفاده د طرف د طالب نه افاده او استفاده د معنی او معتاده به ان طریقه است په دې طریقې سره یعنی په دلالت لفظي وضعي په ټولو دلالاتو کې معتبر دلالت دی ولی ځکه افاده استفاده غالبا په دې کېږي وین دلالت منحصر است او دغه دلالت لفظي وضعي منحصر دی در مطابقت و تضمن و التزام ان دلالت لفظي وضعي په درې قسمه دی یو مطابقي دی دویم تضمني دی دریم التزامي دی ومطابقت دلالت لفظ است و مطابقی دلالت لفظ دی بر تمام موزون له خود په تمام معلوم له خپل باندې و از جهت دی جهت نه کې تمام موزون له دا تمام موزون له اخلي دا په حیثیت دی مطابقی څه ته وایي دلالت لفظ په تمام موزون له چې دا تمام موزون له په دې حیثیت سره وایي چې تمام موزون له دی مثال چون دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان ناطق لکه دلالت لفظ انسان شو په معنا د حیوان ناطق دا انسان د څه لپاره وځي دی وایا ناطق لپاره حیوان ناطق حیوان ناطق تمام موزون له ده څه دا مجموعه حیوان ناطق تمام موزون له ده دا دلالت لفظ د انسان په تمام موزون له چې والی دا مطابقي دی مطابقي وته ولي وي مطابقی د تطابق نه تطابق توافق ته وي او دلته کې چې لفظ دلالت په ټولي معنا او کندا ټول لفظ موافق شول ټولي معنا سره بیا اندل ټول هو علی ټولي دا مطابق شو لیکن دا لفظ چې دلالت په تمام موضوع له کوي دا تمام موضوع له مرکبه ده په زمن کې دلالت په جزء هم کوي ځکه دلالت علی الکل ملزوم دی دلالت علی الجزء سره لازم دی ځکه دوی تضمنی لازم دی مطابقی سره چې دا انسان دلالت په مجموعه د حیوان ناطق کوي د دې مجموعه په کونه کې یوازې حیوان ناطق پروت دی نه په جزء به هم کوي
دا دلالت لفظ د انسان چې په یوازې حیوان والی یوازې ناطق نه دي تضمنی وایي څه ورته وایي تضمنی ولې تضمنی کې یې د نسبت ته منصوب به سوی ضمن او دلته کې دا جز په ضمن د کل کې پروت دی فهم د جز شعر په ضمن د کل کې ځکه ورته تضمنی وایي او درېیمه التزامي دی هغه څنګه دی چې دا لفظ د کومې معنا دپاره وضع شي دغه معنا موضوع له ملزوم وي یو بله معنا یي چې هغه خارج یي د معنا موضوع له نه خارج څه معنا چې نه تمام موضوع له وي نه جزء یو خارجي معنا یي ودا دلالت لفظ په دغه خارج لازم د موضوع له باندې دي التزامي وي څه ورته وایي هغه څه دی د حیوان ناطق سره لازم څه شی دی قابل العلم وصنعت الکتابت دا دلالت لفظ د انسان په دغه خارج لازم د موضوع له چې قابل العلم وصنعت الکتابت دې ته التزامي وي التزامي کوم یې د نسبت د منصوب وسو لازم او دلته کې هغه معنا مدلوله چې دا لازم را د معنا موضوع له سره څنګه لازم د لزوم په ذهن کې چې ته تصور د معنا موضوع له د انسان کوي چې حیوان ناطق دی نو ذهن سبقیت کې قابل العلم وصنعت الکتابت د دین قابل العلم وصنعت الکتابت فهمیږي نو دا دلالت لفظ د انسان په قابل العلم وصنعت الکتابت باندې دلالت ته په خارج لازم د موضوع له نو دې ته څه نوم وایي التزامي لا په مرکباتو کې درې دلالت راځي و هغه ځای کې راځي چې د معنا موضوع له لر لازم وي یو لفظ دی موضوع دی لپاره د معنا مرکبي که لفظ دی انسان موضوع دی لپاره د مجموع حیوان ناطق او مجموعه معنا مرکبه ده په ضمن کې جز شته یوازې حیوان یوازې ناطق او لازم ولره هم شته د معنا موضوع له لره چې حیوان ناطق دی دا ملزوم دی او قابل العلم وصنعت الکتابت سره سره لازم دی لازم معنا داره چې ته تصور د معنا موضوع له کې د انسان هغه معنا موضوع له حیوان ناطق دی دا غي تصور کې دې سره تصور دغه خارج لازم راځي د قابل العلم وصنعت الکتابت تصور سره راځي دا تصور د موضوع له مستلزم د تصور د خارج لره نو دې تلزم ذهني وي نو په دلالت التزامي کې شرط شعر لزوم ذهني دلالت لفظ په هر خارج من التزامي نه په هر خارج التزامي نه چې دغه خارج لازمي د معنا موضوع له سره اللزوم نمرات کوم لزوم دی ذهني ذهني لزوم دی ته چې تصور د موضوع له په ذهن کې او کې تصور د خارج سره ذهن ترازی او عقل جزم کوي په لزوم معنی نو دا یو دلالت دی درې قسمه کې د دې انسان د دلالت په مجموعي د حیوان ناطق باندې مطابقي دي او چې یوازې په حیوان په ناطق والی په جز تضمنی دي او چې په خارج لازم د موضوع له والی په قابل العلم مثلا کتابت نه التزامي دي او شرط په دلالت التزامي کې سره تضمنی کې شرط سره تضمنی کې دا شرط چې معنا به مرکب لفظ موضوع د پاره د معنا بسيتي دلالت لفظ په معنا بسيطه مطابق دی خو تضمنی نشتی وسایتو کې تضمنی نه راځي جزء نشتی او که لفظ موضوعي د پاره د معنا د معنا موضوع له مرکب یا بسيطه خو لازم ولر نه ځکه لازم خو ضروري نه دی کنه نو دغه ځای کې مطابق یو تضمنی راځي او التزامي بل راځي ولې ځکه لازم نشتی نو دې کې شرط دار چې درې واړه متحقق کیږي نو دا به شرط دي چې یو به معنا مرکب وي او بل به دغه معنا موضوع له لازمي او لازمي ذهني وي چې تصور د موضوع له کوي تصور دغه خارج کو سره په ذهن کې راځي لزومي خارجي نه دی شرط ذهني شرط دی پیږي نو دغه ځای کې بدري دلالت راځي په کوم ځای کې چې معنا مرکب وي جزء لري او خارج لازم ولرهمي خارج دی ته وي چې تمام موضوع له وي نو جزئي خارج دی او لازم دی ته وي ذهني لزوم چې تصور د موضوع له کوي نو تصور د لازم سره په ذهن کې راځي بیا تصور د لازم نه کیږي نو دغه ځای کې بدري دلالت راځي مثال به څنګه
لکه دلالت د لفظ د انسان په مجموع حیوان ناطق مطابقي دی ولې ورته مطابقي وایي مطابقي دی تطابق نه دی تطابق توافق ته وایي او دلته کې چې ټول لفظ دلالت په ټولې معنا وکړي دا ټول لفظ موافق شو د ټولې معنا سره لکه دلالت د لفظ د انسان شو په مجموع حیوان ناطق او په ضمن کې دلالت چې په جز کوي یوازې په حیوان یوازې په ناطق دې ته تضمني وایي ولې ځکه دلته کې هغه معنا مراده چې جز دی په ضمن د معنا موضوع له کې حاصله شوې ده تضمني ورته ځکه وایي او دلالت لفظ په خارج لازم لکه دلالت لفظ د انسان شو په قابل علم صنعت الكتابات دا خارج ده خارج دي ته چې نه تمام موضوع له وي نه جزئي خارج خو لازم ده موضوع له سره موضوع له حیوان ناطق دی هغه ملزوم دی او قابل علم صنعت الكتابات سره په ذهن کې لازم دی دا لازم دا معنی چې تصور د حیوان ناطق کینو تصور د قابل علم سره په ذهن کې راځي نو دا دلالت لفظ په دغه خارج لازم چې قابل علم صنعت الكتابات دې ته التزامي وایي التزامي کې هم یې د نسبت منصوب بس لازم او د التزامي ځکه چې دلته کې معنا مدلوله چې خارج ده لازم ده د موضوع له سره درې دلالت په کوم ځای کې راځي چې یو معنا مرکب وي ابل ولا خارج لازمي نو که معنا بسيطه دې کې دلالت لفظ په دغه معنا بسيطه مطابقي وي خو تضمني بنئ او التزامي په کوم ځای کې راځي چې دغه معنا موضوع له سره ذهن کې لازمي ذهني وي که یو معنا لفظ موضوع د پاره د معنا مرکب یا د پاره د معنا بسيط یو لازم ولا نو لفظ موضوع د پاره د معنا مرکب او لازم ولا نو دغه ځای کې دلالت لفظ په تمام موضوع له مطابقي او په جزء تضمني او التزامي په بیان راځي ځکه خارج لازمي نشته تپوش تمام موضوع له اوس چون دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان ناطق و تضمن دلالت لفظ بر جزء معنی موضوع له خود دلالت لفظ د په جزء موضوع له از جهت دې جهت تک جزء موضوع له اصل چې جزء موضوع له دی چون دلالت لفظ انسان بر معنی حیوان تنها لکه دلالت لفظ د انسان چې په معنا د حیوان منی یوازې یا بر معنا ناطق تنها یا په معنا د ناطق منی یوازې و التزام دلالت لفظ است بر معنا خارج لازم موضوع له خود دلالت لفظ په خارج لازم د موضوع له منی خو از جهت ان کې خارج لازم موضوع له است چې دا خارج لازم د موضوع له سره دی چون دلالت لفظ انسان لکه دلالت لفظ انسان شو بر معنی قابل علم و صنعت الكتابت و په تعریف د دلالات ثلاثه کې قید د څه لګول قید د وجه لګول چې تمام موضوع له وي ولدي حیثیت نشي تمام موضوع له وي او په تضمني کې دا قید خیره جز موضوع له دی او چې دا جز په دې حیثیت سره واري چې جز د موضوع له او په التزامي کې خارج لازم دی خو چې لازم د موضوع له دی خو چې په دې حیثیت سره واري چې لازم دی دا قید ولې لګول دا قید ځکه لګول کدا قید په تعریف د دلالات ثلاثه کې نه دي نو تعریف د یو د دلالات ثلاثه منقول بالاخرى جوړي دا بیا صبر ته و د ګران بس بابا بس